السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، یو پلار ظالمه لګېدلی دی، خپل سکه زوی بې دردۍ سره قتل کړی دی. راځئ مینوالو چې دا یې ولې قتل کړی دی، دغه پلار اوس پولیسو سره دی. دغه خبرې تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، اوس تاسو ته دغه شانته ظلم زیاتی کېږي چې نن څنګه عزتمنو یو پلار په نوښار کې کړی دی چې عزتمنو زوی د پلار نه حصه غوښتله، د دغې دپاره چې پلار عزتمنو دویم واده کړی و. د دغه خلک چې دی نو دوی خپله مور مړه شوې وه او پلار به بیا زوی ته او بچو ته ډېره توجه نه ورکوله، خپلې ښځې ته به یې غټه توجه ورکوله. پلار په دې حالات کې و چې دغه ښځې له بېل کور خلاص کړي. نو مینوالو او غوښتل چې دا زوړ کور یعنې زه خرڅ کړم، دا پیسې په جیب کې واچومه چې زامنو ته حصه ورنه کړم. نو مینوالو د بچو چې ترېنه حصه غوښتله دغه زوی، نو نور ماشومان وو، هغوی خو څه نه شو ویلی، هغوی به د پلار نه تاوېدل، خو مینوالو پلار ترېنه لاس اخیستی و او بیا ټول دغه کې اورونو ته دغه کې او مشري ورته راټول شوي چې عزتمن هغه پلار د دغې دپاره ووژلو چې د پلار نه حصه غوښتله او پلار ورته حصه نه ورکوله. نو پلار ډېر سخت مجبوره شو، تمانچه یې راواخیسته. خو مینوالو د پلار دا اراده نه وه چې زه به مې زوی وژنم، ویل چې دا ویل ډزې به پرې وکړم او بس دا به وتښتي او بیا به ماته د ځمکې د خرڅولو نه وی او نه به حصه غواړه. نو مینوالو بیا چې د ډزې شروع کړې دي، نو د نه تمانچه ښکته راغلې ده، د دغه عزتمنو دغه زوی ولاړ چې په سینه باندې لګېدلی دی او په ځای په ځای باندې مړ شوی دی. نو مینوالو اوس دغه پلار چې دی نو پولیسو سره دی چې دله دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما سره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.